ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر یم. مختصر شانتي ویلاګ په کوم هغه په درجه چهارم کوم ملازمین دي په دې هسپتالونو کې د هغوی پرون یوه غونډه شوې ده او د بټخیلې د MS چې کوم دی د هغې په ضد باندې په هغې کې قرارداد منظور شوی دی چې یو خو د ده ډېر رویه چې کومه ده نو ډېر بداغیزه رویې ده او د ملازمینو باندې ډېر ظلم کوي، تشدد کوي، زیاتې کوي او هغوی چې کوم د احتجاج کال ورکړی نو دا احتجاج د کال وروسته چې کوم دی د هغوی چې کوم جنرال سیکرټري دی نو په هغه باندې لیټرې جاري کړي دي. د پیرامډکس د درجه چهارم صوبایي صدر نبي امین سره چې کله زموږ خبرې اترې وشولې نو هغه ویل چې یاره د دې زه پر زور مذمت کوم او د 17 سکیل کس په 18 سکیل کې لګول یا په 18 ولا چې کوم دی په 19 په سکیل باندې لګول نو یو خو د دغه یو غیر قانوني عمل دی چې دی د دغه MS اهل نه دی چې دی په دغه کرسۍ باندې ناست دی، بل په منیجمنټ باندې نه پیږي او بل د درجه چهارم ملازمینو سره ډېره بد رویې استعمالوي، ظلم ورسره کوي، زیاتې ورسره کوي. نو دې خلاف موږ په ارام کېناستو والا نه یو. دغه شانتې صوبایي ستر سکرټر یې خو هم د دې مذمت وکړو. هغې وایي چې ډېر زر ده چې موږ به د دې خلاف یو تحریک چلو او دا زموږ قانوني او جمهوري حق دی چې موږ خپل احتجاج هم نشو کولی او خو احتجاج کوو نو په موږ باندې بیا لیټرې جاري کوي، موږ معطل کوي یا لرې چې کوم دی نو ټرانسفرونه کوي. نو دا ظلم دی، انتظامیه بنده کي او بل د MS بټخیلې په ضد باندې کاروي کړې وه. ګران کتونکو څو ورځې مخکې په بټخیله کې یو ویډیو مخې ته راغلی وه، شاید چې دغه ویډیو وجم کیدی شي چې په هغې باندې د دوی د احتجاج دی او که نه بله څه خبره ده. خو هلته کې د هغه ځای MS چې کوم دی نو هغه د درجه چهارم ملازمینو سره ډېره بده رویه استعمالي د دوی د وینا مطابق. نو هغوی چې دغه خپله بده رویه دی بنده کړي او د نگران وزیر صحت نه او د DG نه د هغوی نه غوښتنه کړې ده چې د دې MS په ضد دې کاروی وکړی شي چې دا کم غیر قانوني یو ناست دی نو یو یې دا نه منو او بل دا چې کوم دی دا ظلم یې نه منو د درجه چهارم د ملازمینو سره. نبي امین صاحب په دې موقع باندې درجه چهارم ملازمینو ته دا یو میسج هم ورکړه چې خپل کار په ایماندارۍ سره کوئ، څوک د سر ایسم نشي کولی، خپلې ډیوټۍ له دوام ورکړئ او چې په کم ځای باندې تاسو یې نو تاسو خپل کار چې کوم دی په ایماندارۍ سره کوئ او هېڅوک چې کوم دی نو تاسو سره زیاتې نشي کولی، چې زیاتې کوي د هغې خلاف چې کوم دی نو موږ چېرته تللی نه یو. نو زما به حکومت نه دغه غوښتنه وي چې درجه چهارم ملازمین دا کومه غوښتنه لري نو پکار ده چې فوري دوی په دې غوښتنو باندې نظرثاني وکړي او دې ته توجه ورکړي. درجه چهارم په یو اداره کې یو بلډینګ کې ډېر مهم رول وي او بیا په هسپتالونو کې درجه چهارم چې کوم دی نو ډېر زیات کار دی. نو خو د دوی دغه احتجاج هم شروع شي نو بیا به حالات ډېر خراب شي. نو لحاظه د دوی د غوښتنې ته دې وکتلی شي او دوی ته د انصاف ملو شي او د MS د بټخیلې دغه بده رویې چې کومه ده وغندلی شي او دې چې کوم دی نو تابع کړي، دې نه چې په یو غریب مزدور باندې ظلم کوي، زیاتې کوي. نو د دې حق چاته هم خو نه دی اصل. نو دا د درجه چهارم ملازمینو پرون چې کومه غونډه وه د هغې تفصیل مې در سره شریکو. ډېره مننه.